بل براشو والقدر خیری تقدیر دا هم ډیر زیات تفصیلی مسله ده. تقدیر نه ده، قدر او تقدیر په دې کې مستقل ځان له کتابونه لیکل شوی ده پوهیږي او تفصیلی موضوع ده. خو خلاصه دو ټوک الفاظو کې څه شي خلاصه څه شي ده. د ملحدینو طرف نه به دا اعتراض راشي چې ګوره تاسو دا وایي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې کله یو انسان ټول عمر نیک اعمال وکي د دې او د جنت په مابین کې یو لیش فاصله پاتې وي، دې ټیم کې دغه انسان داس یو کار وکړي چې دا جهنم ته لاړ شي. بل یو انسان به وي هغه به دومره نیکي دومره بدي به وکړي ګناهونه به وکړي چې هغې او د جهنم په مابین کې یو لیش فاصله به وي. په دې ټیم کې هغې نه داس یو عمل صادر شي چې دغه انسان بیا جهنم ته جنت ته لاړ شي. ټول عمر د جنت خلاف کار کړی وي خو آخره کې د دې کس او د جهنم په مابین کې یو لیش فاصله به وي. دې ټیم کې به دې نه ښه کار وشي دی به جنت ته لاړ شي. مطلب دا چې د دې په تقدیر کې جنت لیکلی شوی ځکه دې ګناهونه کول آخر کې داسې عمل وکړو چې د جنت ته لاړ شي. بیا به درته وایي چې یار چې زما په دې تقدیر کې دا جنت لیکلی شوی و صحیح ده کنه زه خو جنت ته لاړ شم. چې اوس د کافر په تقدیر کافر دا وایي چې الله رب العالمین زما د پیدا کېدو نه مخکې زما د دنیا ته راتلو نه مخکې زما په باره کې د جهنم فیصله لیکلې وه نو خامخا به زه جهنم ته ځم. دې کې زما غلطي څه ده چې الله رب العالمین څه لیکلی وي هغه به کېږي. حالانکې تاسو هم دا وایي چې الله ان الله لا یخلف المیعاد الله رب العالمین د خپل وعده خلاف ورزي نه کوي نو لهذا زما په تقدیر کې جهنم لیکلی شوی ده. نو چې زه جهنم ته لاړ شم دې کې زما څه غلطي ده. زه چې په دنیا کې نیکي نه کوم دې کې زما څه غلطي ده. زه چې په دنیا کې ګناهونو نه ځان نه بچ کوم دې کې زما څه غلطي ده. خو الله زما په تقدیر کې جهنم لیکلی و کنه ځکه جهنم ته لاړم. نو دا اعتراض چې کله وکړي نو د دې آسان جواب دی. ښه د دې آسان یو جواب خدا دی چې دا تقدیر دسي دا تقدیر په معنی دې سره واخلا چې تقدیر په معنی علم د رب العالمین یعنی د الله رب العالمین فیصله ابتداء د الله فیصله دا نه و چې تب جهنمی وي بلکې د الله رب العالمین په علم کې دا خبره وا چې تب جهنم عمل کوي. اوس دا بجلی څه ټیم زی ها 3 بجې بجلی زی کنه. اوس چې کله دا 3 بجې وشي دغه ګورئ اوس چې دا 3 بجې وشي دا بجلی چې لاړ شي نو دا ځکه لاړه چې تاسو ویل چې بجلی 3 بجې زی کنه دا بجلی تلل او تاسو ځکه ویل چې بجلی 3 بجې زی دا بجلی چې اوس 3 بجې لاړ شي دا تاسو د ویلو په وجه 3 بجې لاړه کنه. اوس زه داسې کولی شم چې راشم ستا د ګروان نه ونیسم چې تا ولې چې بجلی 3 بجې ځي ځکه خو بجلی لاړه کنه دا درته پته وه چې بجلی 3 بجې ځي تا ځکه وویله صحیح شوله. اوس چې کله جمعرات ورځ وي طالبان چېرته ځي کورونو ته ځي. اوس چې کله د هفتې په ورځ درنه تپوس وکړم چې جمعرات په ورځ به طالبان چېرته ځي ته به څه وایي کور ته به ځي. نو چې دا جمعرات ورځ راشي دا طالبان ځکه کور ته ځي چې تا ویلې هفتې په ورځ باندې چې دا طالبان کور ته ځي که نه دا طالبان کور ته تلل تا ځکه وویل چې دی کور ته ځي صحیح ده که نه. اوس مثال په طور باندې ګوره دې ځای نه مثال په طور باندې تبلیغیان اجتماع لځي ریوڼ مرکز ته څوک درته وایي چې د تبلیغیانو اجتماع ځای خو څوک درته وایي چې دا تبلیغیان په لار روان دي دوی چېرته ځي نو ته به ورته څه وایي ریوڼ مرکز ته ځي. نو چې کله ته ورته ووایي چې ریوڼ مرکز ته ځي دا تبلیغیان ستا د ویلو په وجه باندې به ریوڼ مرکز ته ځي که نه هغې په خپله تلل او تا ته پته وه چې دی ځي نو ځکه تا وویل چې دی ریوڼ ته ځي په خپله خوښه تلل. دغه شانتې دا انسان دغه جهنم ته په خپل خوښه باندې ځي په خپل اختیار باندې ځي په خپل فعل باندې ځي په خپل سوچ باندې ځي خو الله رب العالمین ته مخکې نه علم چې دا انسان د جهنم عمل کوي ځکه دی جهنم عمل کوي الله پاک په تقدیر کې ولیکل چې دا جهنمی ده. وس الله دا داسې نه ده چې الله رب العالمین لیکلی و چې دا کس جهنمی دی دا ځکه جهنمی شو نه بلکې دا کس جهنمی وو الله رب العالمین ځکه ولیکل. یو داسې ده چې الله رب العالمین ولیکي چې دا کس جهنمی دی دا کس ځکه جهنم ته لاړ شي. یو دا صورت دی. یو صورت دا دی چې الله رب العالمین ته پته و چې دا کس جهنمی دی الله ته جهنمی ولیکي
ځکه تقدیر مطلب دا چې الله رب العالمین جبران څوک جهنم ته نه لېږي بلکې الله رب العالمین څه کوي بلکې الله رب العالمین د انسان د عمل پته الله ته موجود الله رب العالمین سره وی علم ځکه الله رب العالمین ولیکي دا خو آسان جواب دی په دې باندې در سره څه دلیل شته په دې در سره څه دلیل شته چې آیا دا خبره رښتیا دی چې الله رب العالمین یو کس مجبورتن جهنم ته نه لېږي آیا په دې خبره در سره څه علم شته سپو جواب شته چې دا خلک په خپل خوخه جهنم ته ځي او بالکل شته لکه څنګه که چرته د الله رب العالمین په څوک په زور باندې که الله رب العالمین څوک په زور باندې جهنم ته لېږل نو الله رب العالمین به انبیاء کرام چرته هم د انسانانو د تربیت د پاره نه لېږل ځکه چې الله خو بیا هغه خلکو ته دعوت سمانه لري څوک چې الله په زور باندې جهنم ته لېږي یا داسې وایه که چرته دا خلک د الله رب العالمین په خوخه جهنم ته تلله او د خوخې نه مراد اختیار نه ده خوخې نه مراد پسندګي ګوره ګناهونه کول دا هم د ګناه قدرت الله ورکوي خو الله ناخوښه وي دا ګناه کول د انسان د پاره او د نیکی قدرت هم الله ورکوي خو د الله خوښه وي چې انسان نیکی وکړي دغه شان د کچرت د انسانان جهنم ته تلل د الله رب العالمین خوښه وه او الله رب العالمین زور جهنم ته انسان لېږي نو بیا به الله رب العالمین دغه پیغمبرانو ته به دا نه فرمایل چې تاسو دغه دعوت د ټولو خلکو له ورکوي بلکې الله رب العالمین به پیغمبرانو ته دا خبره کړې وه چې صرف تاسو هغه خلکو ته دعوت وکړئ څوک چې جنتیان دي ځکه چې هغې ستاسو خبره مني یا بل شانتې وایي تاسو صرف هغه خلکو ته دعوت وکړئ کوم خلک چې جهنم ته روان دي چې جنت طرف ته راشي د جنتیان خو هم جنت ته ځي لیکن الله پیغمبر چې کله دعوت ورکړي یا ایها الذین آمنو سره هم دینه مخکې یا ایها الناس سره خطاب کوي تاسو په دې خبره پوه نه شوي په دې خبره پوه نه شوي لکه کچرته الله رب العالمین دغه انسانان جهنم ته مجبورن لېږل نو بیا به چرته هم الله رب العالمین ته خو به پته وکنه چې دا کس د جهنم ته لېږم نو بیا هغه کس ته الله رب العالمین دعوت دپاره پیغمبر ولې لېږل صحیح ده که نه نو دې به پته لګي چې کله الله رب العالمین پیغمبران ولېږل دا پیغمبران راغلل د دې دپاره چې د خلکو ته دعوت وکړي چې کله دا خلک د دې دعوت نه مني چې خلک دعوت نه مني دا نه منل داسې دي چې الله رب العالمین په زور دې کس باندې نه منل کوي زور خو شیطان هم دیو انسان باندې په زور کار نه کوي بلکې قیامت پر ورځ باندې شیطان به هم وایي چې ولې ته په زنځیرونو کې تړلې وي ولې ته مې کلک نیولې وي چې تا مز نه کوله ولې دا خوله باندې مې درله داسې مهر لګولی و چې تا حق خبر نه کوله نو خلاصه ده خلاصه د ټولو خبرو نچوړ خلاصه دا چې د تقدیر مطلب علم د رب العالمین چې الله رب العالمین ته مخکې نه دا پته وه چې دا کس به جهنم والا عمل کوي الله رب العالمین هغې دپاره جهنم عمل ولیکل او دا کس د جنتي حق دی د جنت په لاره ځي ځکه الله رب العالمین هغې ته جنتي ویله دا ټول درس خلاصه وه صحیح ده که نه دا ټول درس تفصیل و خلاصه څه شي ده خلاصه دا ده چې الله مونږ ولې پیدا کړی دا سوال کول د الله په الله رب العالمین نه چې ولې پیدا کړو دا غلط دی څنګه چې یو کس دا نشي ویلی چې دا سترګه ولې لیدل کوي دا سوال غلط دی دغه شان دا سوال هم غلط دی صحیح ده که نه بل دا چې الله رب العالمین دغه انسانان ولې جهنم ته لیږي ځکه جهنم ته او چې د الله په تقدیر کې و دا ځکه جهنم ته لاړو نه بلکې دی جهنم ته تلو ځکه الله رب العالمین ولیکل دریم دا چې الله رب العالمین امتحان ولې اخلي ځکه چې الله رب العالمین امتحان ځکه اخلي چې الله رب العالمین یو صفت عادل هم دی عادل چې الله رب العالمین د عدل انصاف اظهار وکي نو کوم خلک چې په امتحان کې کامیاب شي الله رب العالمین باغی سره عدل انصاف معامله کوي د الله د صفت اظهار به وشي دا نن درس تفصیل او خلاصه وا پوه شوي الله رب العالمین دې مونږ ته او تاسو ټول مسلمانانو ته د پوهې توفیق ورکړي اللهم صل على روح محمد في الارواح اللهم صل على جسد محمد في الاجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور